بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سهار شروع شو. نن د پروګرام کې موږ د اعتکاف ضروری معلومات فراهم کوو. لومړی خبره د اعتکاف معنا څه ده. په جومات کې د ثواب په نیت باندې وخت تېرولو ته اعتکاف ویلی شي. دا خبره رتنیره صفحه 175 جلد اول کې لیکلې ده. دویمه خبره د اعتکاف ثواب، چې سړی اعتکاف ونیسي نو دې کې څومره ثواب دی. سامعین حضرات، اعتکاف ډېر لوی ثواب لري. د مسلم شریف حدیث دی چې رسول الله سلام هر کال اعتکاف کړی دی، نو که نور دی کې هیڅ ثواب هم نی او د رسول الله سلام اقتدا وشي او د هغه سنت جمدی کړی شي، نو دا یو غټه کارنامه او لوی ثواب دی. د بهقی شریف حدیث دی صفحه 220 جلد اول کې چې د رمضان مبارک د آخري 10 ورځو د اعتکاف ثواب د 2 حج او 2 عمرو برابر دی. او مبارک مفهوم دی چې د یوې ورځې اعتکاف هغه سړی د دوزخ نه لرې کوي او د هر خندق فاصله دومره ده لکه د ځمکې او د اسمان په منځ کې. دریم نمبر خبره، اعتکاف یو مسنون دی او یو نفلی دی. مسنون اعتکاف د 10 ورځو اخیرو کې چې سړی کینی، دا اعتکاف مسنون دی. دې نه علاوه که یو سړی اعتکاف کوي نو هغه نفلی اعتکاف دی. دا تقسیم فتاوی هندیه 274 صفحه جلد اول کې کړی دی. د اعتکاف حقیقت څلورم نمبر خبره. د اعتکاف حقیقت هغه دا دی چې انسان الله تعالی سره یکسوی شي او د مخلوق نه تعلق راکټ کی او جماعت کې مسجد کې تنهایی کې د الله عبادت او ذکر فکر کې مشغول شي. او دا د خاصو خلکو عبادت ته او دې د پر الله تعالی د رسول الله سلام په ذریعه سره اخیری عصره منتخب کړی ده. دا د اعتکاف حقیقت. پنځم، د اعتکاف مقصد څه دی. نو علما بعضې وایي چې د اعتکاف مقصد دا دی چې سړی دې کې د لیلة القدر شپه بیا مونی د هغې د مستو کوشش وکړي. په دې میاشت کې دا یو شپه ده ډېره قیمتي، په دې کې عبادت کول د 80 کالو د عبادت نه زیات ثواب لري. شپږم نمبر خبره، اعتکاف مسنون چې دی نو دا د 10 ورځو نه کم نی. البته نفلی اعتکاف دا سړی هر څومره کولی شي. دا چې دی نو ورځ هم کېږي، ورځ او شپه هم کېږي، 3 ورځې هم کېږي، 20 ورځې هم کېږي. د دې ټایم چې دی نو معلوم نه دی. دا خبره در مختار صفحه 441 جلد دویم کې کړې ده. اومه خبره اعتکاف باره کې دا ده چې زنانه هم اعتکاف کولی شي، هغې هم مسنون اعتکاف کولی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو نه د حدیثو په کتابونو کې اعتکاف ثابت دی. صحیح بخاری شریف کې صفحه 271 جلد اول کې طبع قدیمی د کراچۍ هغې کې روایت ذکر دی چې بیبیانو به چې دی نو اعتکاف کو.
او اتم نمبر خبره دا ده چې اعتکاف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائمی سنت دی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله سلام با آخری عصره کې همیشه اعتکاف کو. بخاری کې 271 صفحه جلد اول کې. او نهمه خبره هغه دا ده چې زنانه چې ده دې دپاره اعتکاف دا په کور کې پکار دی او کور کې به دا اعتکاف له ځان له ځای منتخب کي. اول خو بهتر دا ده چې کم ځای کې دا کمه کمره کې د دې د مونځ ځای او د مونځ دپاره تلاوت دپاره ځای مختصي نو هغه ځای کې اعتکاف وکړي. او که داسې ځای کور کې نه نو چې کم ځای چې دی دا ناسته سهولت ګڼي نو هغه کوټه هغه کمره هغې کې د نیت وکړي چې دا زما د اعتکاف ځای دی. بیا به د هغې نه بغیر د ضرورت نه نوځي هغې کې دا خپلې ذمهدارۍ هم سنبالولی شي او هغې کې د اعتکاف هم کولی شي. لسمه خبره دا ده چې اعتکاف دا په هره محله کې سنت دی او په محله کې چې کوم دی یو کس کینی نو د نورو خلکو نه به د دې سنت هغه ذمهداري کافي شي. در مختار صفحه 442 جلد دویم کې دا خبره کړې ده چې یو کس اعتکاف وکړي نو د محلې نه کافي کېږي. او یو لسمه خبره هغه دا ده چې اعتکاف دا په هر جومات کې کېږي چې کوم کې پنځ وخته مونځونه کېږي نو په هغې کې جومات چې دی نو اعتکاف کېږي. اعتکاف پکې صحیح دی. زنانه دپاره کور کې صحیح دی. دا خبره علامه شامی لیکلی دی نو اعتکاف کېږي. اعتکاف پکې صحیح دی. زنانه دپاره کور کې صحیح دی. دا خبره علامه شامی لیکلی ده صفحه 440 جلد 2 کې. دولسمه خبره که اعتکاف ته یو سړي نه مات شي نو دی به قضا راګرځوي او دی چې اعتکاف مات شي نو دی به هغه قضا راګرځوي او د هغې طریقه دا ده چې دی به یو شوه روز بس راګرځوي. د 10 ورځو اعتکاف یې نیت کړی دی اعتکاف مات شو نو دی به پکې صرف چې دی نو یو شوه روز راګرځوي. نو که رمضان وي او رمضان کې بیا دی عذر نه ورته نو یو ورځ دی جومات ته لاړ شي د ماښام نه نیت ته اعتکاف دې وکړي او ماښام چې بیا روژه ماته کړي بل ماښام بیا به روزي. او که نه رمضان کې یو نه کړی شو نو چې رمضان تیر شي نو بیا به هغې دپاره یو بیا به روزي. او که نه رمضان کې یو نه کړی شو نو چې رمضان تیر شي نو بیا به هغې دپاره یو نفلي روژه ونیسي یو ماښام به ننوځي او بیا چې روژه ماته کړي بل ماښام به روزي. دا د اعتکاف ته ماتېدو جبیره ده او پټی ده. دا علامه شامی ذکر کړې ده صفحه 444 او جلد 2 کې. البته نفلي اعتکاف که چا نیت کړي او ورته مات شي نو د هغې قضا نشته ځکه چې نفلي اعتکاف نه وځي نو دا ترک دی نقض نه دی نو په دې باندې بیا قضا نشته. دا مسله چې ده نو دا فتاوه هندیه صفحه 214 جلد اول کې کړې ده. او دا 14مه خبره د جومات
د احاطې نه چې معتکف لږه موسي نو د ده اعتکاف ماتېږي. خو د جومات احاطې دوه وي، یو خو هغه چې د ګیټ دننه ځای وي نو هغه کله کله هغې کې خالي ځمکه ډېره پرته وي. د جومات نه مراد هغه حصه وي چې کومه حصه کې منځونه کېږي او واقف چې وقف کړي نو هغه حصه کې خلک منځونه کوي. نو که صحن وي که برنډه وي که جومات کوټۍ دا ټول پای کې راځي. البته د صحن نه بهر ځای د نور میدان جومات سرکي هغې ته د راوتو اجازت د معتکف دپاره نشته. هغې احتیاط پکار دی ځکه بیا هغې نه وتو نه به دغه ماتېږي د اعتکاف. یو 15مه خبره دا ده چې اعتکاف کې د تلاوت دپاره مونځ دپاره اودس کولو دپاره وتل جایز دي. البته که جومات کې دننه د اودس چاره داسې څه پروګرام کیدی شي نو بیا د دپاره وتل د جومات نه صحیح نه دي. هغه به بیا نه به وځي دا یې نه. او 14مه خبره دا ده چې که ښځه اعتکاف کوي نو خاوند نه به اجازت اخلي او د هغه په اجازت باندې به بیا چې دی نو اعتکاف کوي. که یو ځل اجازت ورکړه نو کېناسته نو بیا د منې کولو اختیار یې نشته دی. دا فتاوه هندیه صفحه 211 جلد اول کې دا خبره لیکلې ده، دا مسله لیکلې ده. دا د اعتکاف یو څو مسلې پیش خدمت دي. انشاءالله العزیز یو کلپ بل هم هغه به د اعتکاف د مسلو باره کې کوو. الله دې موږ ټولو ته د مقبول عبادت د اعتکاف توفیق